د ایاز منډۍ سره څاروي شته چې ختم شي یا په بل ځای کې یا په بل ځای کې چې پوښتونه ته چې دا وې چېرې دا دولمبري کانټګي کوي یا مثلا خبره دغه کوي راشه ما سره کینه په ما ثابت که زه به 2 لکه روپۍ جرمانه در کوم. موږ د لوخار نه راغلو یقینا موږ کالا ته روانو دلته راغلو ډېره ښایسته سودا وشوه او زموږ په زړه ډېر مطمئن دی الله د دې په دې ما دا کوم مال به د پیسه برکتي کړي دې په کار راولي الله دا خدمت قبول کړي الله په خپلو کې واچي پاګلانې الله امت کې چې کوم ځای کې دی واقعي په ټوله دنیا کې سوداګانې شروع سنت ابراهیم جنتي شروع دی الله سوداګرانو ته خسته روزي پکې ورکړي او چې کوم زموږ باندې سادهګان خلک راځي او هغه سوداګانې کوي یا الله سوداګرانو ته توفیق ورکړي چې دې دوکه کوي نه مناسب کمایي کوي څاروي احسان دا راغلې وبا چې کومه راغلې دا منډۍ خصوصا زموږ علاقې سره دا منډۍ دې محفوظه کړي او ټولې منډۍ دې محفوظه کړي او دا څاروي الله آسان کړي دنیا مو خوشته کړي آخرت مو خوشته کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو وارې بیا زه د ایاز خان منډۍ ته راغلی یم. د خلکو شکوک او شبهاتو مختلف کال زموږ ته هم راتلله خو زمان دومره تمه نه وه ځکه چې یو ورځ کې 1.5 څاروي خرڅ شي یو ورځ کې 100 څاروي خرڅ شي یو ورځ کې 200 څاروي خرڅ شي نو تر کومې به ول ایاز څاروي دغه کوي خو بیا هم زه ایاز ته او اکبر علي صاحب ته او د هغه ملګرو ته په دې باندې سلام کوم چې هغې نه ښه څاروي راغلي دي ما چېرته تېر دغه کې کم ښودلو نه ښه سوندرې راغلي دي بیا ډېر خلک وایي یاره توله نو په دې باندې باقاعده د علمو فتوه چې بالکل دغه کې څه دغه نشته منې نشته دي بالکل یې تول کولی شي دا یو خبره مخې ته راغله بل موږ ته ډېر زیات کالز راتلله خلکو دا ګیله کوله چې یاره هغه کس پې نمبر ورکړی دی او که چا به وي تت راغلی دی او چا به وي چې هغه نمبر ښکاري نه نو ورور مې همدغې له رالمه چې تاسو رابطه کوئ نو ایاز به یا خرڅول کوي یا به کالز دغه کوي نو دا نه چې بیزي کړی دی یا بند کړی دی خو مسلسل په هغې هم کالز را روانو او اخره کې زه چې کوم دی نو ډېر زیات تنګ شوم ما ته ډېر زیات کالز راتلله نو ما یې راشه چې ایاز د تپوس هم وکړو خو دا نمبر ته وایم 0316 96 35 411 کامران نامې ده په دې کال کوي یا ګوهر علي ته چې کوي نو 0314 94 94 788 او د ایاز نمبر هم کولو دی په هغې باندې هم کال کولی شي. ایاز خان بیا راغلي د خلکو کم ځای نه خلک راغلل او د خلکو رجحان څنګه دی او ډېر خلک یې ګپ هم ګڼي. علم خان صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ له لنډ تنګ وخت کې ټیم راکړ ما له باقاعده د بټخیرې نه صوابۍ نه اسخاکوټ نه سوات نه نوخار نه یار حسین نه دې ګیر چاپی پېښور بوټ تاکال ټول علاقونه مال کوات نه ګاک راځي باقاعده زه 470 روپۍ کیلو څاروي ورکوم زما کوم مینوال چې خفګان کړی دي هغه په دې وجه چې زه بزګارېږم نه خلکو ته مال تلمه په دې وجه زما لمبر ځینې ټیم اټین نشي او بل ډېر زیات کالز را روان دي. دویم خبره زه دا کومه چې پوښتونه ته چې دا وې چېرې دا دولمبري کانټګي کوي یا مثلا خبره دغه کوي راشه ما سره کینه په ما ثابت که زه به 2 لکه روپۍ جرمانه در کوم چې ته په پردي بچي غر کې او کچا مال پې خرڅې نو د هغې باره کې چې ما یو داسې لار قربانۍ والا ته جوړه کړه چې یاره مثلا خبره ده چې دوی صحیح شی ترلاسه کړي دوی صحیح شی ترلاسه کړي کنې قسم په الله چې ما 2 تللي یو 9.5 زره بیللي په کانټه یو 10 زره زه زما خدای بیللي په کانټه خو ما صرف او صرف د دې خلکو لپاره اواز اوچت کړی دی چې په کومو خلکو باندې دا راپې پر ورځ ظلم باندې سودا خرڅېږي. بل دویم خبره دا ده چې کوم خلک کچا مال اخلي باقاعده په مال یو سړی ثابت کړي که ما کچا مال ورکړ ما بیمار ورکړ ما کانټه کې غلطي وکړه زه به 2 لکه روپۍ جرمانه ورکوم که په کانټه یو سړي له مال ورکوم بالکل صوبه سرحد چې څه کانټې دي په هغې ټولو به زه د هغه ذمهوار یم. دویم خبره دا ده چې خلک روپګانډې کوي چې یاره د اغزی بند کړي دا کار یې بند کړي دا راپې پر ورځې پورې ما سره باقاعده مال 2 په هغه سوندر میلاویږي 470 کې پوه شوې که زما ګټې یو که تاوان خو زه د خپلې ژبې نه رستو کېږم زه به کنې زه زما خدای چې مال یې بلا نقصان کړی دی خو زه د خپلې ژبې نه رستو کېږم باقاعده زه 100 200 څاروي ورځې 100 120 150 څاروي وباسم ښه په ذمهوارۍ ګارانټۍ به مال ورکوم
او یو سړی وایي چې یاره دې کې څه 2 نمبري ده په ما سره به کینی په ما به ثابتي زه به 2 لکه جرمانه ورکړم پوهېږې خو دا خبره ده چې یاره یو پروپاګانډې مه کوئ یو بل پسې زه به خپلې ډېرې دننه باندې د څاروي ذمهوار یم د غاښو د ذمهوارۍ د ویکسینېشنو دویم خبره دا ده چې کوم سړي زما د ډېرې نه بار سودا کړو د هغې زه یو قسم نیم ذمهوار زما په ډېره باندې باقاعده زما نوم لیکلی دی ایاز مویشو کاپام باقاعده اډرس شاه کانټې سره خوا په خوا نسه د چوک نه چې 1 کیلومتر را بار شي شاه کانټه باقاعده زما په فارم باندې اډرس لیکلی دی شاپسن کلی چوک نه 1 کیلومتر را بار شي عموما دغه حساب دی او کړی نسه د 1 کیلومتر را بار شي نو دغه اډرس باقاعده زما په ډیره باندې زما اډرس لیکلی دی زما په نوم باندې 2 نمبر مال خرڅیږي خو زما په ډیره باندې یو سړی دوکان شي باقاعده زما اډرس لیکلی دی او بل د 2 نمبر مال یو سړی دغه ذمہوار کتونکو د گیټ نه بار نه په گیټ دننه چې تاسو راشه دا د قربانۍ دغه دی کی بنیتی نه د پکار الله پاک چې چاله وس ور کړی یغوی د خنه خساروي اخلي ما پرون یو ویډیو شیر کړی د چې غویلې چې کم دنه 2 غاخه خودلی نه تر پروتي تاسو به کتلې وي غاخونه ولې خودلی ما تیر ویډیو کې ویلو چې سلو ډاکټرانو په دې جالي غاخونو باندې گیر کړل د آیات چې غوسه دي ناغه و چیرې په دې کې ولې تاسو دوکې کوي خرڅ کې د چا د کاروبار خلاف نه دی چاله چې خدای پاک ورکړي دی یا چاله خدای پاک ورکړي اوس پایاز رشتي او ایاز یو فیصله کړی دا په 470 روپے باندې کیلو خرڅي پتاوانم دې ټیم کې روان دي خو نه د خپل خبرې نه پښتون او د پښتون خبر هم دی چې د خپل خبرې نه چې کم دي هغه رستو کیږي نه نو بالکل راتلی شي مختلف ملګری د مختلفو زینو نه راغلي بابا دې زته ها ما پکې ولیدل چې د سقاکوټ نه پکې راغلي ملکن نه پکې راغلي دي او ډېر لرو زینو نه خلک را روان دي زه د نورو ملګرو سره خبرې ترې کوم زموږ سره اوس کتونکو په دغه منډه کې موجود یو سوات دیر بونیر صوابه پیښور لنډکوتل جمرود خیبر چارسده مومن باجوړ دغه زینو نه خلک رالل دوی بر سره خپل پیجنګلو کې یو څومره سودا وکړو د سودا والی سره سوای بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اول خو زه د الف خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم د ډاکټر ابرار صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې زما دې سره پیله فس ملاقات ته او یقینا د ډیر زیات خوشاله کوم زمانو عمر فاروق ته او دا نوخار اوسیدونکو د مانګړ او موږ د سودا د پار روتیو او د دې د پیج نه موږ د الف خان صاحب د پیج نه دا ویډیو کتلې و چې دلته کې دا سروي ملاويږي زموږ د سر رابطو شو ډاکټر صاحب دي سره ډاکټر صاحب دوی چې یقینا همدغه خبره ده چې موږ راغو په موکوم داسې وا موږ د 2 سارو سودا وکا دا د ما مشرت لا محمد صاحب را سره ولاړ دی بل بلال را سره راغلی دی او موږ ډیر مطمئن شو موږ د 2 غویانو سودا وسوکا پیمنٹ مو شو ډاکټر صاحب دیتا 2,35,000 روپو سودا وشوا سټل چې کله زمون خبره کېده نو دا کم از کم 270 ته سودا تل زمونږه او بیا ډاکټر صاحب وی چې مولوی صاحب تاسو ته خیر دادې په خپل راته وي چې مولوی صاحب تاسو ته به وتلو یقینا 2,35,000 باندې زمون 2 غویان الحمدلله وشو الف خان صاحب او عموم تلل ګاډي سره سودا خبره مو شو 2200 باندې موږ سره ګاډي ته شو او دا موږ ساروي خپل چې شاته ولاړ دي دلته کې ماشاءالله نو کوم ملګری چې داسې پروپاګاندا پیلاوي زما خپل رایوند نه فراغت ته تبلیغ سره متعلق ته اس قسمه دوکرونو دلته نشتا پورا کې پی کے کا आवाज اوري पूरा पाकिस्तान اوري इंशाल्लाह इस किस्म कोई धोखा नहीं है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया गया है किलो के हिसाब भी देते हैं ये कि जो किलो इन्होंने बताया है और इसी तरह 470 रुपए किलो बाकायदा देते कोई रुकावट नहीं ये डॉक्टर साहब के वालिद साहब है और इन्होंने हमें बहुत इज्जत दी हमें ठंडा पिलाया बिठाया अल्लाह इनको बहुत बरकत अता फरमाए आयास का वालिद साहब है ये तो इंशाल्लाह साथ ही धोखा न खाए मलगरी धोखा न खुरी और आदिश इंशाल्लाह ताला د زړه پورې سودا بوته ملو شي اخیره کې بیا افسانه تاسو ډیر مننه او د ابرار سره تاسو او د وطن پغون پاکستان کې سبا ذمہوار یو پغون پاکستان کې د وطن ذمہوار د غاخو ذمہوار د بیمار ساروي ذمہوار پاکستان دن ذمہوار بار په دې روډونو خلکو سوداګاری لګي دغه مګنیو ذمہوار ولې د روډ ماستر څخه پته لګي دنه چې کم راځي د دې موږ د ګټ دنه ذمہوار یو او زدا یاد مشهور دا اجي صاحب چې کوم دی د ایاز پلار دی چې څنګه وی ایاز او د اکبر علي زوی ما ویلو کنه اکبر علي سره د تنن مخامخ کو بل ډیر خلک دا شکایت کوي نو کتونکو خو چېرې دا ټول شروع شي کنه نو بیا به د دوی په ټول ورځ صرف ټول کوي او نور به سم ني نو دلته کې سړی وګرځي ساروي خوښ شو نو هغه وی دا ماته ټول کا
نو خو د ټول نه پسې نه خوښېږي نو دوی ورته بیا یو شرط یې ښودلی ګوره ټولې خبرې ډېرې عامنې سامنې دي چې خوښ دې نه دی نو څه ټول کې خو چې خوښ دې شو نو ټول یې که او چې د هغې نه پس دې خوښ نه شو نو 15,000 روپۍ جادوي کومې خبرې ښودلې دي نو تا نه څه په پټه نالي نه درنه په زوره یاره نه الوتې اورې خو تا ته په دې انداز کې وي دغه نالي نه الوتې راتلونکي وخت یو بېتولم کې نه ټول به پې کوو خو لکه خبره داسې ده چې خوښې کړي نه دغه ماپ نه بیا بېلي څاروي بیا به ته نو خبره خو یو ده هغه ځینې چې بیا وې چې نه لیدل موږ به دغه شو ها کتونکو دغه شانتي د کانټي په کې سل روپۍ لګل او جو خدا یو خبره تا کوم پغون پاکستان کې د ټول ذمہوار يم کیلو دو کم زیات منو ولی سوټو قیمتیات یو کی باقی من د ساری د روغ موټ ذمہوار یو د غاخو ذمہوار یو د ټول ذمہوار یو پیش او د مر ذمہواری نشو دا خدای دی وخت سودا کې د زم پکې ناس ته منو غ ابرار صاحب چې کوم دی ډاکټر ابرار صاحب هغه وی چې یو سو میاشتې ډاکټر صاحب د ساروي ساته تاسو کم بسم الله الرحمن الرحیم الف خان صاحب تاسو د زړه د تل نه مننه کوم زه خو خپل ځاني چې کوم دینو دی فیلډ سره زما هیڅ قسمه سوساتت نشته دا فیلډ مخکې ما نه دی چړلې خو البته په دې ځل باندې زه ایاس صاحب سره په دې فیلډ کې انویسټر یم نو دا زما ذهن ته یو آیډیا راغله چې یار ایاز به هر یو کس چې سودا کوي نو هغې ته څه ناسه سهولت وي یو ماټ ته خلک لاړ شي او ځان له سودا خوښه کړي راولي په کاونټر باندې پیمنټ وکړي ټیک شو چې نو ما ایاز به له دا یو مشوره ورکړه چې یاره که دا پر کیجي په حساب سره چې کوم دی نو مثال زمونږ د سوداګانې وشي دي خلکو ته نو یو خو به هر کس ته د هغه مطابق چې کوم دی نو د هغه د وس مطابق د هغه د رینج مطابق سودا وشي هغه به سودا واخلي بل ځاله خو ډاکټر صاحب خلک روان دا خبره خو ټیک د باغې مونږ باس کړي دي خو دا ساروي چې تاوان پکې روان دي جی بالکل جی بالکل تاسو یقین وکړئ زه چې کوم دی مثال د بعضې ساروي د اغشتو هغه خرید وګورم او هغه چې کوم دی مثال چې کله طول شي تاسو په خدای یقین وکړئ وختي 6,000 روپۍ یو ساروي کمې کړې د 1,12,000 روپو ساروي وخته او هغه تقریبا چې د 1,18,000 روپو دا خرید شوی ټیک شولو نو بعضې سارو کې داسې چې 18,000 8,000 9,000 مونږ ته کم یم کې خو مونږ د خپلو لوز نه د خپلې وادي نه چې کوم دی نو مثال نه تخدو په 470 روپۍ پر کیجي به مونږ تر د اختر د ورځې پورې دا خپله سودا ورکو که نی را سره ساروي بیا به نه خرڅو ساروي خو لکه مثال دغه بل دا یو ریکویسټ زه کوم چې کم خلک د ایاز فام ته راځي نو هغوی د کوشش وکړي چې د ایاز د فام په چاردیوارۍ کې دننه د سودا وکړي د روډ په غاړه باندې سودا خرڅول وغیره دا غیر قانوني هم دي ډي سي صاحب هم دغې سره زموږ کار نشته قانوني غیر قانوني دا انتظامي کار دی انتظامي کار دی ایاز منډه اکبرعلي صاحب سره کار نشته بالکل جی د ایاز د فام کې دننه دا د ایاز فام دی دې کې دننه چې چا سودا وکړله د هغې مونږ ذمهوار یو تر د اختر ورځې پورې د چاړې د راښکو پورې د غاښو د ټول د وزن د بیمارۍ د هر څیز ذمهوار یو ټیک شو جی اکبرعلي صاحب اوس خو 6,000 روپۍ یو ساروي کې بیللی شي که نه په خدای د یقین کې یو ساروي 300 کم 10,000 بله ورځ کمې کړي په 15 شوی په 300 15,000 خرڅ شو په وزن خو موږ بیا مطلب دی چې نه دغه کېدو نن والله پاک ولې بل ساروي کې ورکړي څو وي 2,000 3,000 دا وي کوم نه راغلی جي بټاګرام نه جی تاسو کوم نه بټاګرام نه تاسو جي کوم نه پیښور نه راغلی تاسو پیښور نه راغلی تاسو پیښور نه سر جي تاسو کوم نه خېش بنا تاسو جي آیات آباد نه جی آیات آباد نه راغلی کوم نه جي موږ استاد په هغه په سره مطمئن به ان شاء الله خېش کو نه خو راغلی پنده نه پنده نه استاد ویډیو مې کتل هغه په جواب مطمئن به ان شاء الله نو ان شاء الله او موږ دې لرالو کتونکو چې ډیرو خلکو سب پروپاګاندا کولی مو ماته کالز راتل نو بیا ما باغی یو ویډیو کړ چې یو سړی دی ابا یا خرصول کې یا به نمبر اوچتای تاسو له خو ما پته درکړه کنه دا بالکل مین روډ دی د نساتی چوک او د چوک نه چې په راځي نو کانټه به د پمن روډ باندې ګور دا مین سړک د تاسو د بیا خیم ښه دا مین سړک د تاسو د بیا خیمه دا وګورئ جی کوم ځای نه درې راغی ښه ضرورت درې راغی دا مخامخ چې کوم دی نیو شا کمپیوټر کانټه دا په مین روډ باندې ده ښه نو په مین روډ باندې دی کمپیوټر دا او دا دی خو د نساتی چوک ته موټر وینه چې څوک راکوزیږي نو دی خو به راننوځي او دننه چې کوم دی نو دلته کې راتلی شي اوس هغه ده چې ساروي ختم شي نو بیا د ایاز د منډۍ والا څه کار نشته او دا 6 ورځې مسلسل سل ورځې در سل ساروي دروازې خرڅ شوي دي او نیم سل خرڅ شوي دي مسلسل چې کوم دی دغه سلسله روانه ده د دې لپاره زه بیا رالم چې زما کوم کتونکي دي کوم مینوال دي الله پاک ورله وس ورکړي دي دغه سنت ابراهیمي یاد به تازه کوي الله دې کې
چې په غریبانو باندې وویشي په پروژونو کې ونه ساتي او دغه په یو صحیح معنو سره چې کوم دی دغه قربانۍ دغه عمل چې کوم دی سر ته ورسوي نو دې کې یو هغوی چې ویکسینیشن شوي دي بل په څنګه چې حاجي صاحب وویله چې هر قسمه ذمواري دله درکوو نو موږ صرف نن دې له بیا وخت هم خپل ضایع که او رالو چې موږ وی دا خپل کتونکي چې کوم دی دا مطمئن وساتو بیا درته وایم دلته کې یو سړی راځي وعلیکم السلام ګوره دا روډ چې کوم دی نو دا روډ چې کوم دی ګوره بار نه دغه دی او هغه ځای نه کوي کوم دی نه تاسو راغلي دا چې ورموړه نه موږ راغلي ورمړو نه راغلي صحیح ده نو د ډېر لرې لرې نه دا خلک را روان دي دا حاجي صاحب بل را روان دی 400 والم را روان دي او حاجي صاحب وګورئ جی حاجي صاحب ور ډېر د مینې ډک سړی دی ښه دا په خدای رحم کړی دی اري السلام علیکم کوم دی راغلی جی یونیورسټي السلام علیکم سر جی څنګه لخي دا جوړ هغې نه پس لا ساروی نه دی اخیستی ها دا ګوره دی پوره یو 15 ورځې مخکې یو سره میلاو شوم وي ساروی بالمه خو زموږ په ویډیو باندې دلته کې حاجي صاحب لرالو تاسو ورمړو نه رالي کوم دی پېښور نه رالو نو زموږ 400 په آباده شوه نسبت به بیا ډېره آباده شوه ګاډ والا روزګار چې کوم دی ښه روان دی په دې منډۍ کې حاجي صاحب سره د یو نه 12 مزدوران چې کوم دی کار کوي څوک ټول له ساروی بوزي څوک چې کوم دی دلته ورته ښایي نو یو ډېر ښکلی سیسټم روان دی او دوی مناسب ګټه کوي خو نور خلک ډېر زیات ځان سره په روزګار کړل بالکل راتلی شي یو هغوی چې په منډۍ دننه څاروي وي نو د یاز منډۍ سره څاروي شته چې ختم شي یا په بل ځای کې یا په بل ځای کې نو بیا د هغې چې کوم دی نو مونږ ذموار نو پرون مې یو ویډیو کتله یو ماشوم چې کوم دی نو هغه ګډ چې کوم دی دا ګډ خو حمله کوي که نه نو هغه ماشوم یې وښلی نو هغه یې مړ که نو احتیاط کوی چې کم کور کې ماشومان وي او ګډان یې اخیستې وي نو غوړې د ګډانو خیال ساتئ دی اکثر دغه اخکر وایي یو ماشوم وایي نو ډېر ماشومان یې مړه کړل دلته کې چې صرف سوندر ملاویږي ښه سوندر ملاویږي بالکل راتلی شي ډېره مننه خوشحاله